لیس البر ان تولوا وجوهکم بزرگی اور تقوا دا نه د چې تاسو خپل مخان وګرځوي قبل المشرق والمغرب د مشرق یا د مغرب خواته ولکن البر اور تقوا اور بزرگی دا من آمن بالله چې څوک ایمان راوړي پر الله باندې والیوم الاخر اور د آخرت پر ورځ باندې والملائکه پر فرشتو باندې والکتاب والنبیین اور پر کتابو پر نبیانو باندې وآت المال علی حبه اور خپل مال ورکړي د الله په محبت کې ذویل قربا غریب رشتہ داران غریبانو ته والیتاما اور یتیمانو ته والمساکین اور مسکینانو ته وابن السبیل اور د الله په لار کې چلدل والا ته والسائلین اور سوال کول والا ته وفي الرقاب غلام آزاد کول والا ته واقام الصلاة وآت الزکاة اور منځ قائم کول والا ته وآت الزکاة اور زکات ادا کول والا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اور خپل عهد پر کوي چې کله دې عهد وکي والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس فسختی کی په تکلیف کې د جنگ په وخت کې صبر کوونکی اولئک الذین صدقوا داغه خلق دي چې پر رښتیا بودي او اولئک هم المتقون او داغه خلق دي چې پرهیزګار دي دا د سورۃ البقره آیت نمبر 179 امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا د قران مجید هغه آیت دی چې الله د پورا قران خلاصه په دې کې بیان کړی دی ایمان څه توای اسلام څه توای قران څه توای دین څه توای هغه پورا په دې آیت کې دی بزرګي دانه د تقوا دانه د الله صفا لفظو کې دا خبره کړې ده دا بزرګي نه د چې مخ د قبله په خوا کې یو دوه سجدي زیات وکا دا بزرګي نه ده بزرګي دا چې الله رسول آخرت قیامت کتابونه نبیان دا ټول شان به منی خپل مال پر غریبانو پر مسکینانو پر یتیمانو د الله په لار کې به خرچ کړي اور مزب قائم کړي زکات ورکړي خپل عفو کو پرګي صبر وکړي دا ټول صفاتونه په پتا کې یہ ستا ایمان کامل دی کلهش د ایمان یو څو کار کوي او څو کار پرېږدي د ایمان معیار نه دی اور که یو شی باندې عمل کوي او بل شی ته خلاف وای دا هم د ایمان معیار نه دی کامل ایمان اور مضبوط ایمان دغه دي چې د ټول صفات په پکشي چې دا وستا سو اورده دا په یو سل و او آیات کې موجود دي دا پورا پتا کې موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اسما امت پر شیطان پر قدمو روان سي شیطان پر قدمو باندې دغه رقم روان دي لکه د امت کې والموفون بعهد اذا عاهدوا وجکل موعده کې هغه پر کې دغه د ایمان پہچان دي نظم په معاشره کې د دې خلی مثال پیدا کی معاهده کې څوک د معاهده پاسداري کی هر سړی په شبکه کې دوکا او فریب دی هر سړی د خپل زوی سره د پلار سره د ورور سره خاندان رشتہ دار تجارت کاروبار معاشره سوسایټي په ټولو کې دوکا فراډ روان دي څوک د عهد پرکی واقام ساعت المسکی وګوري دا څونه چې تی وسناسه سار بزما یقین دی یوم نه یې سلور 550 وغیرہ تی به سهار هم یو نه بیا کچیر کاروبار کې ضرورت پیښ دی روډ کې دی چا سره سلام دعا د خرڅتل منظم پاده دی اقام صلات دغه حال دی اور آت زکات سه حال دی هغه الله محافظ دی زکات شکر کیږي نور په دیشانو کې زموږ قول جلا دی زموږ عمل جلا دی نبی علیہ السلام فرمای د ایمان معیار د دې آیت خلاصه هم دادا چې ستا عمل او ستا ژبه په واپس کې مطابقت لري چې کوم دی عمل دی هغه د ژبه اوس خدا غ سیستم په دیندار طبقه کې ختم شو غیر دیندار خو پرېږده کاروبار په ځان ته پرېږده دنیادار ځان په دیندار طبقه کې په نیک خلکو کې پنځه وخت المنځ کول والا خلک قرآن ویلو والا خلکو کې شایسته دیندار باشر خلکو کې دا شی نشته پر زبان یو شی دی پر عمل بل شی دی اور دا د انسان د ناکامی اور د انسان د تباہ کېدو اسباب دي دا آیت خلاصه صرف دا هغه خلق چې پورا دین باندې عمل کوي ژبه اور عمل دا دواړه سره مطابقت لري اور په دې ټول شانو باندې پر زړه باندې یقین لري دغه خلق متقین او پرهیزګاران دي الله رب